یو زرګرو د زرګرۍ کار به یې او یو مشکیو اوبه به یې خلکو له په کرایه باندې وړلې راوړلې نو د یو مشکي نیولی و چې مونږ کره به اوبه وړې راوړي ډېر دینداره مشکیو ابه د دې زرګر کره اوبه وړلې راوړلې 10 کاله یې اوبه وړې راوړلې ورته به یې اوبه ووړلې وره کې به یې اوبه کېښودلې او مشکي به واپس راغی ډېر دینداره و دا مشکي او دا زنانه د هغې مشکي نه زیاته دینداره 10 کاله پس یوه پیره هغه مشکي راغی اوبه یې راوړلې چې وی کتل نو هغه زنانه د هغې زرګر هغه ټبر هغه په یو انګڼ کې خپل انګڼ کې اوده ده نو دې مشکي چې ولیدله نو دې پسې راغی دا لاس یې له داسې ونیو داسې لږ زور یې ورله دې لاس له صرف لاس له ورله زور ورکړو واپس لاړ زنانه ډېره خفه شوله چې دا څه چلو شو چې ماښام یې خاوند کور ته راغی ورته وی نن دې څه بد کار په بازار کې کړی ما پې خبره وه خاوند وی ما څه بد کار نه دی کړی نه 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 بیا در سره کور نه کوم یو ځای څه کوتاهي به دې نن په بازار کې کړي ما پې خبره کړه بس ما ته محسوسیږي تا نن څه خیانت کړی دی هغه خاوند یې ورته وی هغه زرګر وی زنانه راله بنګړي مې پې خرڅ کړل چې بنګړي په لاس کړل نو ډېره حسینه وه ما وله دا لاس داسې ونیو لږ زور مې پې وکړو وی بس حق درنه نن وتلي دي چې ته خبردار یې هغه مشکي هغه دینداره 10 کاله مې ورسره وشو 10 کاله پسې نن زما لاس ونیو ما له لاس له زور راکړو دا تا پردی زنانه له زور ورکو نو نن ستا زنانه ته هغه زور میلو شو 10 کاله پس د بل د عزت په ډېر خیال ساتو د بل د عزت په ډېر خیال ساتو ما تاسو ته ووی زنا قرض دی قرض دا الله وباسي دا په خاندان کې بیا وزي دا بیا وزي دا بیا نه پاتې کېږي سهار چې هغه شپونکی راغی هغې زنانه ته وی ما معاف که ما نه ډېره غټه غلطي وشوله بلکل نه یم پوهېدلی هغه ورته وی دا ستا غلطي نه وه دا زما خاون پرون د زنانه په لاس زور کړی او حقه زور زموږ نه وویستل شو دې کې ستا ګناه نه وه دا ګناه زما د خاون دا حدیث مبارک کې راځي پردو زنانو سره ښه معامله کوئ نو ستاسو د زنانو سره به ښه معامله کي پردو زنانو ته د حیا په سترګه ګورئ نو ستاسو زنانو ته به هم د حیا په سترګه کاته شي ستاسو زنانو ته به هم د حیا په سترګه کاته شي هغه تېنه معافي غواړي دا ورته وایي ته ما معاف کړی دا ستا کوتاهي نه وه دا کوتاهي زمونږ وه نن زما خاوند دا حرکت کړی نن زما خاوند دا حرکت کړی